أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم مسلمانان ورونو د قرآن کریم د تفسیر نن سبق چې کوم وایو هغه د بسم الله الرحمن الرحیم متعلق به مجلس کوو. اوله خبره خدا د الفاظ بسمله یعنی د بسم الله الرحمن الرحیم الفاظ او سبب دویم دی سبب حکم بسمله د بسم الله حکم او درېمه خبره ده سبب وجه بسمله چې بسم الله الرحمن الرحیم ویل کیږي او څلورمه خبره به کوو صرفي لغوي تحقیق او پنځم به ان شاء الله العزیز ترکیب. نو اول مجلس نن کوو هغه دا دی چې د بسم الله الرحمن الرحیم الفاظ دغه دي. بسم الله الرحمن الرحیم په قرآن کریم کې راغلي. حکم د بسم الله څه دی؟ بسم الله مخکې تر یو ښه نیک عمل نیک کار مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل مستحب. سبب تردید مشرکین د مکې مشرکانو چې به کله یو کار شروع کاوي نبی شروع کوله مدد به غوښتي د خپلو بوتانو په ذریعه باندې د خپلو بوتانو څخه به مدد غوښتي. څه به ویل؟ بسم اللات والعزى. لات او عزا دا د دې د بوتانو د معبودانو نمونه. نو د هغو د تردید لپاره شریعت و موږ ته دا حکم راکړي چې تی کله قرآن کریم تلاوت کوي یا هر نیک ښه کار کوي نو شروع اور آغاز په بسم الله الرحمن الرحیم سره کوي. د دې باندې صرفي لغوي تحقیق بسم الله الرحمن الرحیم کې بسم دا په اصل کې بسم الله اسم حمزه چې ده حمزه وصلي ده د حمزه وصلي او د حمزه کتلي د قانون په ذریعه باندې د حمزه حذف شوې ده هم لفظاً هم کتابتاً یعنی په تلفظ په الفاظو کې هم حمزه حذف شوې ده او کتابتاً هم کتابتاً په لیکلو کې هم د کثرت استعمال د وجه اسم لفظ د بصریانو په نسبت باندې سیم وندي او د کوفیانو په نسبت باندې وسم وندي. بیا د اسمون سیم ون سه اسم جوړ کې اسم بلندي ته وایي. لفظ الله په اصل کې الهونو د امزایا حذف که د دې په بدل عوض کې الف لام راوړي الله سلام په لام کې مضم کې الله دا د الله تعالی ذاتي نوم دی. رحمان او رحیم دا دواړه د مبالغې صيغې دي. رحیمه يرحم د باب سره فرح يفرح صدر مبالغې صيغې دي. د رحمان او د رحیم په مابین کې فرق الله تعالی رحمان دی رحمان الدنیا رحیم الاخره. د دنیا په اعتبار سره د الله تعالی رحمت عام دی مؤمن لرم شامل دی کافر لرم شامل دی. مؤمنم د الله تعالی موحدم د الله تعالی نعمتونو خوري د الله د نعمتونو سے استفاده اخی او کافر هم اخی. او رحیم سمراد رحیم الاخره چې الله تعالی په آخرت په ورځ باندې د الله رحمتونه خاص وي د مؤمنانو سره د موحدینو سره نه د کافرانو او د مشرکینو سره. بل فرق دا دی چې رحمان لفظ رحمان دا د لفظ په اعتبار سره خاص دی د معنا په اعتبار سره عام دی. د لفظ په اعتبار سره دا تر خاص دی چې د رحمان اطلاق صرف د الله تعالی پر ذات کېږي یعنی صرف الله تعالی ته رحمان وایي شي و بنده ته رحمان نشي وایي. او د معنا په اعتبار سره عام دی ځکه د معنا په اعتبار د رحمت رحمان سمراد رحمت او انعام دی. نو د الله رحمت چې دی هغه مؤمن اور کافر دواړو ور شامل دي. او رحیم د رحمان عکس دی الټ دی. رحیم لفظ د لفظ په اعتبار سره عام دی. الله لرم دا لفظ استعمالي نبی پاک صلی الله علیه وسلم استعمال شوی دی. رؤوف بالمؤمن
رحیم لفظ د په قران کریم کې الله رب العزت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم لپاره استعمال کړي لکه جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بل فرق دا دی چې رحیم د معنا په اعتبار سره خاص دی چې د الله تعالی رحمت به په آخرت کې صرف د مؤمنانو سره خاص وي. او بل دا فرق یې کړی دی وللناس فيما يعشقون مذاهب. بعض حضرات وایي رحمان هغه ته وایي چې بغیر غوښتلو یې درکړي، او رحیم هغه ته وایي چې نیجن وغواړې دی ناراضه شي. ګوره زموږ وجود دی الله تعالی موږ ته راکړی دی، موږ غوښتي نه دي، لیکن الله تعالی د خپله طرفه راکړی. برحال علما کاږي چې لفظ الله د الله تعالی ذاتي نوم دی، رحمان او رحیم صفاتي نومونه دي. د لفظ الله سره د الله تعالی و خالقیت ته اشاره ده چې الله تعالی خالق دی، او د رحمان سره د الله تعالی و ربوبیت ته اشاره ده چې الله تعالی مربي دی په دنیا کې د هر ذی روح و هر ذی روح ته الله تعالی خوراک ورکوي. او رحیم سره اشاره و آخرت ته ده چې الله رب العزت خصوصي رحمت فضل په آخرت کې صرف پر مؤمنانو باندې وي. دا وجه علما کاږي چې دا بسم الله الرحمن الرحیم کې دا لفظ الله الرحمن الرحیم دا اسم اعظم دی، یعنی هر ټیم په کار دی سړی وایي یا الله یا رحمان یا رحیم. د انسان دعا قبلیږي په دې الفاظ سره. او د دې با ترکیب کو بسم الله الرحمن الرحیم با جار دی اسم مضاف دی، جار مجرور متعلق غواړي. ګوري په ناامیر کې دا مجلس مشکل دی چې عام طور پر د جار مجرور متعلق چې موږ مقدره باسو څلور ځای نه دي. جار مجرور د خبر پر ځای راشي لکه الحمدلله، جار مجرور د صله پر ځای راشي لله ما فی السماوات، جار مجرور د حال پر ځای راشي. والفلفظیه منها على ضربین، منها لفظی ذو الحال، منها جار مجرور حال، اور جار مجرور د صفت پر ځای باندې راشي. نو په دا صورتو کې به د جار مجرور متعلق مقدر وي. دلته موږ متعلق په دا څلورو ځایو کې یو ځای هم نه دی، لیکن د بسم الله خصوصیت دی. مرد دې جار مجرور متعلق اشرعوا فعل یا استعینوا فعل یا استعینوا فعل مقدر را باسو، یعنی زه مدد غواړم په نامه د الله سره، یا تاسو مدد وغواړئ د الله په نامه سره، یا زه شروع کوم د الله تعالی په نامه سره. اوس مسله دا ده چې دغه متعلق به وروسته را باسو که به مخکې. نو صحیح دا دی چې متعلق به وروسته را باسو. بسم الله الرحمن الرحیم استعینوا، بسم الله الرحمن الرحیم استعینوا، بسم الله الرحمن الرحیم اشرعوا. وجه دا ده که چیرې موږ مخکې اشرعوا را وباسو یا استعینوا فعل، نو بیا به زموږ آغاز ابتدا دا په دې اشرعوا استعینوا فعل باندې وشي، د الله تعالی په نامه سره به نه شي. نو که چیرې متعلق مؤخر را وباسو نو تلفظ آغاز به د الله تعالی په نامه سره وشي. با جار اسم مضاف لفظ الله موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی. موصوف سره خپل دوه صفاتو مضاف الیه برای مضاف، مضاف سره مضاف الیه مجرور برای جار، جار سره خپل مجرور ظرف مستقر تعلق بون استعینوا فعل پر یا تر استعینوا فعل پر، استعینوا یا اشرعوا فعل، فعل سره خپل فاعل سره خپل متعلق جمله فعلیه خبریه صورتا انشائیه معنا شکل صورت د خبریه دی معنا د انشائیه ده. سبا ان شاء الله که خدای کړو د الحمدلله متعلق د مجلس